د ابو جهل لخر دا بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چینی او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول نبی علیہ السلام وروستو راورسېده د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغه رنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نشي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلکو په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاک پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغه رنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو دا غي ذکر الله تبارک وتعالی په قران کې کړی دی وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډون منډونو کې پاکې اوبه ودرېدې هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګ باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وجه ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ رای ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سفر روح کو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رای ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه الصلاۃ والسلام لره سفر روح کو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به دې ټول میدان ښکارېدو نبي علیه الصلاۃ والسلام لره هلته سفر جوړ شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګره دی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وکړ دواړه ورته دن شو او ما تور راواغسته زې په دروازه ودرېدم او چې نبی رسول الله څنګه دن شو په مانځو ودرېدو 2 رکعاته نفل وکړو او الله تبارک وتعالى ته دعاګانې وکړي چې کله دعاګانې وکړي بیا راکو شوخکته په د نبی رسول الله والسلام په دې مخ باندې د خوشحالي غونته و صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالي موقع نه ده دا خو د خوشحالي موقع نه ده او نبی رسول الله والسلام په دې موقع باندې هم سکیږي خان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام مرګري دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نسی وای دا د پلان کې ځای دی دلته په پلان کې مرداریږي دا د پلان کې ځای دی په دې ځای په پلان کې مرداریږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابو جهل ځای دی دا یو کافر نوم اخلي او یو ځای خي علي رضی الله تعالی فرمایي وای په کوم شپه باندې چې سار له جنگ کېږي په دغه شپه باندې وای مونږ تمام صحابه کرام خوب وکړو دا یو صحابي نو پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شو ټول اود شو وای سیوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې نبی علیہ السلام خوب نه وکړي تمام شپه الله تبارک وتعالى ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه جوړول
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د غزا د فار صفونه جوړول نو د کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ داغه د خېټه د سلګه مخې تراوته و صف کې لګ مخې ته ولاړو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی بطور خوش طبیعتی بطور مزاق بطور ټوکی دا تیر وسره غش وسره پلاس کې کنه ناغله په دې خېټه باندې دسی کو د سواد دنه کې خېټه دنه کې رسب نه بار تراوتی دا اسی خندنه وسره کو نو دا غش په دسی تیر کو نو چې تیر کو ناغور ته د الله پاک پیغمبر خوګ دکړم پیغمبر خوګ دکړم د الله پاک پیغمبر خېټه دلاله په غش باندې خوکړه نبی رسول الله سلام ورته ښا اې د الله پاک پیغمبر مونږ پتا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبري صحابه کرام حیران دي چې د دې نبی رسول الله څنګه خبرې کوي مونږ په تا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبري تا راته وایي چې انصاف پکوئ نبی رسول الله ورته فرمایي او بالکل ما وایي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمي کړه خوږ دې کړم اوس انصاف دا دی چې ستانه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه زخمي نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس ستانه بدل نه اخلم صحابه کرام حیران دي چې یو طرف ته راغلی د نبی رسول الله په مرګتیا کې جهاد لا او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خپل سر قرباني او چې معمولی خېټه د غشي سره او کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بدل در نه خلم دا څنګه صحابي دي یو طرف ته جهاد لراغله په نبی علیہ السلام سر قرباني او بل طرف ته د غشي سره معمولی خېټه ولګي د نبی علیہ السلام ته دا بدل بدر نه خلم صحابه کرام ولاړ دي خو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایي خاموش سبنه وای بالکل غخېټه زخمی شوی ما ته تکلیف رسولې ته د حق دا جوړیږي چې ما ته شان تکلیف را ورسي نبی رسول الله سلام ورته وی ای سواد بدل واخلا نو سواد رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دي نشي اغستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپړه نه و ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم نو به خېټه ښکارا کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی رسول الله د خېټه مبارک نه داسې صادر لري کو وی هو سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی رسول الله خېټه مبارک څنګه اولید کنه او رامن ډکړي وان خط پوري او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارک ول خپل کړه وی د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډي ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخیری ملاقات جنگ شروع کیږي د الله پاک پیغمبر کې دې چې دا مر سره اخیری ملاقات بدل می درنه نه غستو خدا می خو خبر چې تماته خېټه مبارک ښکار کې زه پښونډي ولګوم بدل می نه غستو داسې عجیب غونته واقعه په دغه ځای کې مخې لراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه برابر کړو او نبی علیہ السلام بچ کله د مون سب برابر او یا د جهاد سب برابر او نبی علیہ السلام فرمایل وی صفونه داسې سیده ساتي لکه څنګه چې د فرشتو صفونه د فرشتو صفونه نو نبی علیہ السلام به د سب د نیغوالي ډیر غټ خیال ساتو صفونه چې نیغي نو زړونه یو نیغي چې په صفونو کې کوګواله شنو بیا په زړونو کې د بل نصر راځي کوګواله راځي ته دیو جن د مونږ په صفونو کې ډیر خیال ساتل فکر دي چې دا نیغ کړش کو هغه مونږ د جنازې دی کو هغه عام مونږ دی خو صفونه چې پکې جوړیږي نو هغه صفونه نیغ ساتل فکاري بهر حال په دې دوران کې نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل ویزه زما او د مسلمانانو د لخر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا ورسته بیا مسلمان شو خدای ټیم کې کافرو د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر او لګاو خو ډیر لک کسان دي دا 300 کسان ما تخکاری 300 کسان به اندازتن او وسه شی سره شتن اسلحه سره نشته دي دا خو پاک داسې راغلي دی لک کسان دي وینا دی مونږ له دوکا راکې دی مونږ له سره راکې اسلحه نه دی راغستي او لک کسان دی او تش لاس مخې ته راغلي دي دوی مونږ له دوکا راکې چې مونږ په حمله وکړو شاته نور کسان ناشتي
خو دې مخې ته موږ له ذکر راغلی چې موږ پې حمله وکړو هغه را باندې شا غاړې راپاسي زه ګورم ګیر چاپېره نور هم سیکم بیا استه وختم چې استه وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته یم دکه 314 بل څوک سره شته دی نه هېڅ څوک سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري او مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري او مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړ شي او دوی مړ شي دا هم زمونږ د قریشو خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړ شي او زمونږ نم دومره مړ کی د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه ابه څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کو چې دوی مو وژنو او زمونږ نم دوره نور مړ شي هغې ژوند به بیا څه خواني حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه مونږ مرو دوی مرو په خپلو کې جنګ دی نو بیا به موږ څه ژوند تیر کو وی قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تلې ده دلته کې څه شي دی جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به عتبه ورته وي دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو دوی د جنگ نه دا شاته د دوه وجو نه کېدل یو خو دا دی د دوی یو غلام و دغه عداس نوم و د دوی عتبه غلام و دغه نوم عداس و بیا د آزاد کړی و دا عداس چې و دا نصرانی و د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا نو هغې په خپو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وی تاسو مه ځئ ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ د خپو نیولي چې مه ځئ وی مه ځئ هغه د الله رسول دی د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی خو دا خبره په زړه کې راله چې یاره عداس راته وایي چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ نو دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل او دویم دا چې د نبی علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وی دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابو جهل سره وکړم بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابو جهل ته وی عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابو جهل ورته وی عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کس رور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي اوس دا خلک را پارو نو هغه چغې کړې وی وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړې چې په خلکو کې لږ غیرت را واچو که چې دې مسلمانانو راله سړی وجله تاسو ترې نه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کو نو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو چې صفونه جوړ شو نو نبی علیه د هغې طرف نه
نو حدیث مبارک کې راځي وای نبی علیہ السلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړي دي خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډیر کوشش وکړو الله په مدینه کې مم ډیر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو اغم پخپوخ پیال به پسر باندې سرتور او اسلحه هم نه لري الله دغه 314 مې لراوستي دي الله کو ستا خوخه چې دنن نه بعد ستا نوم نه غستل کېږي نو دوی رالمړه الله کوستا خوغي چې په مقدس مکه ستا عبادت ورشي نه دغه 314 سره لمړه الله خو کوستا نوم په مقدس مکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شان راغې د ډېر عاجزۍ نه د نبی اسلام نه د صادر داسې وخوېدې د اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغې دا صادر راوغه د نبی اسلام په اوږه واچو او د شا غاړې دې تلاسونه تاو کړ چیرې وته کړې د الله پاک پیغمبر بس کا نور مجاړه بس کا نور مجاړه الله ستا आवाज ووریدو الله ستا आवाज ووریدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبر بس کا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه په ټیم په ټیم د نبی علیہ السلام تماشې لراتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلی غونته کې راويستو چې راويستو وی نبی علیہ السلام خو لرانم کنه نبی علیہ السلام په سجده باندې پروت دی نبی علیہ السلام په سجده پروت دی الله ته جاړي وی زلالم بیا لاړم جنگ ته وی بیا چې می غزا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی علیہ السلام تماشې لا وی چې بیا می نبی علیہ السلام سیکو بیا نبی علیہ السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان کړو غزا ختم شوله ویرالم چې نبی رسول الله بیا په سجده پروت دی ما ته د الله پاک پیغمبره مبارک شه مون غزا وګټله مسلمانانو فتح ومنتلا نبی رسول الله سر مبارک روچت کو د سجده نه چې کله غزا ختم شو نبی رسول الله او فرمایل چې د ابو جهل خبر را لواله نو صحابه کرام روان شو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې د پروت خصا پکشته دي صرف زخمی دي نو یو حدیث مبارک راځي او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دې سینه کې ناستو په دې سینه ورته داسې کې ناستو دې سینې ته وخت چې کې ناس د سترګې دې وغړولې نو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېږي کنه نو اې د بيزو سرهون کډي روچت ځای ته ختلې دا ابو جهل الفاظ وقا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وی اې د بيزو سرهون کې نن ډېر پوچت ځای باندې ناسي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او زدي پسینه ناسیم وی کول څه غواړي ابو جهل ورته وی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایلی وی سر د کلم کو سر در نه کټ کوم وی چې سر می کلم کوي کنه ستاده تور زما په سر کار نه کوي زما د تور والا په دې باندې را نصر وخه ستا تور زما سر نه غوسي زما په دې تور باندې زما سر وخه خو یو خبره درته کوم په دې به عمل وکي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل وسو وی زما د اثر به د اوګو سره کټ کې ابو جهل ته وی زما د اثر به د اوګو سره کټ کې چې په نور سرونو کې د غټ کاری چې روبي سی وای چې د غټ کاری چې روبي سی وای او خپل مرګري ته دی وایا چې تاسو ورته پیغمبر وایي وی هغه ته وایا چې نن می در نسمره نفرت ته دومره می در نمخ کینم ابس عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې تور اوچا تکړه ساری تی وو ساری نبی رسول الله والسلام لراړو اې د الله پاک پیغمبر د بدبخت د ابو جهل سر داده نبی رسول الله والسلام چې ورته قتل کنا او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ټوله کیسه بیان کړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی یو زما فرعون د یو د موسی علیہ السلام فرعونو خو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون چې هغه کمزور او زما د دی فرعون نه وی ځکه چې فرعون چې پور واغس کنه هغه آمنت برب موسی و هارون فرعون چې کله چپور واغس ناغه چې کړی وی ما ایمان راوړې پر رب د موسی او د هارون باندې خو د ځن کدن ټیم په کې بیا توبې نه قبلې دي او زماغه فرعون په وخت د ځن کدن کې مداوي چې ستاسو پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت ته چې مخکې مې ته دور نه وی زما د فرعون د موسی علی السلام د فرعون نه زیات سختو بهر حال غزا اوشولا الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته فتح ورکړه بیا په دې کې سقیدیان رالو نو دا اسلام مونږ ته دا د اسلام لومبۍ غزا او مسلمانانو ته پکې الله فتح ورکړي و او په دې کې د مسلمانانو د امداد لپاره الله تبارک وتعالى فرشتي هم را لېږلي وي
د هغه طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته، عتبه، شیبه او ولید. عتبه او شیبه او ولید، دا عتبه او شیبه رونه وو او دا ولید زوی وو او د یو وراره وو. نو یعنی دوه رونه او یو وراره راووتل جنګ له، دوی درې واړه راووتل مقابلې له. اواز یې وکړ تاسو کې څوک راوځي؟ نو د دې طرف نه درې کسان ورغلو، عوف رضی الله تعالی عنہ، معوذ رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ. دا درې واړه صحابه کرام وروتل. دا معوذ رضی الله تعالی عنہ، دا عوف رضی الله تعالی عنہ دا رونه دي او دا د حارث زامن دي. دا غفرا یو زنانه ده، دا معاذ او معوذ نمونه خو تاسو اوریدلی کنه. دا د غفرا زنانه زامنو ته دی و زامنو، درې د یو خاوند او څلورې د بل خاوند نه، او وړ زامن په جنگ بدر کې شریکو. دا سي زنانم تیری شوې دي ښا. د غفرا رضی الله تعالی عنها و زامنو وړ په جنگ بدر کې شریکو وړه. نو دا دې طرف هم دورونه وروتلو، عوف رضی الله تعالی عنہ، معاوذ رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله ته وروتل. چې وروتل عتبه ته تاسو کو تاسو کې دوی ورته رحتم من الانصار، موږ د انصارو کسان یو، موږ انصار یو، تاسو خلک نه یو. نو عتبه ورته وی تاسو سره زموږ هیڅ کار نشته، تاسو سره نه جنگي کو، تاسو واپس شئ، موږ له زموږ د مقابله خلک روباسي، مهاجر روباسي، د مکه والا روباسي، زموږ د هغې سره مقابله ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو، وی حمزه دای ترو، وی حمزه وزه، علی دای د ترز، علی رضی الله تعالی تو وزه، او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ تو وزه. درې صحابه کرام اوتل د دې طرف نه. خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې صادر باندې تړلي، صرف سترګې ښکارې دي، مخونه پټو. نه هغه طرف ته نه عتبه تاسو کو وی تاسو څوک یې؟ نو حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی زه حمزه ما، علی رضی الله چا کړی زه علی ما، او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه عبیده ما. نو عتبه ورته وی و زمونږ د مقابله خلک وروته، ځکه دام د مکیو کنه، و زمونږ د مقابله وروته. بهر حال درې واړو یو بل سره مقابله وکړه. نو علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغه، او علی رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې، او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنہ او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دی مقابله وکړه. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کو. خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا دی راتاو شو. نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد له ورسید بل کافر مردار کو، او عبیده رضی الله تعالی عنہ راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو. چې کله د نبی رسول الله خواته کې خودو، نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم، زه شهید یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل او عبیده ته شهیدی، ته شهیدی. نو په دغه ټیم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوند دی وي چې ما ورته نن خودلې وي. ابو طالب به اشعار ویلو، وی نبی علیہ السلام به مونږ تر هغه پورې ورنکو کافر وتا تر څو چې مونږ خپل بیبیانې کونډې کړي نه وي. کاش چې نن ابو طالب ژوند دی چې ما ورته ویلې چې مونږ خپل بیبیانې کونډو، خو نبی علیہ السلام دشمن نه ورکو. کاش چې دا شعر مې وته نن ویلې چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شیندو. بهر حال تدین بار جنگ شروع شو. چې جنگ شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او کم سفر چې رخ کړو صحابه کرامو دله هغه ته ورننه وته، او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ورننه وته، او په دروازه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی تور نیولې ولاړ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي، نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي. داسې بیانات او واقعات اوریدلو لپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب घंटे वाला निशान क्लिक की چې همیشه د مولانا هاشمی صاحب په आवाज باندې داسې ویډیوګانې، داسې بیانات او واقعات تاسو مخې ته راځي.
کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیتمند شیر کړئ. السلام.